محترم مسلمانانو دی خلکو دی کفارو د ماته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هیڅ یو موقع باندې نه معاف کړي. د حجاز په میلو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د توحید دعوت دی خلکو ته ورکاو، لیکن دی خلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه معاف کړي. التکیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسولې دی، التکیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کوم دینو خفقان رسولې دی. اے محترم مسلمانانو، غزوه بدر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دي کافرو تکلیف رسولې دي، په احد کې رسولې دي. اے محترم مسلمانانو، د مکې په هر ډیرې باندې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودرېدو او د کلمې توحید دعوت به خلکو ته ورکاو، لیکن دې کافرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغلته کې هم نه معاف کړي. پیغمبر فرمایل اے خلکو زه تاسو نه څه نه غواړم، اے خلکو زه تاسو نه مزدوري نه غواړم. ضحا اے د زلفو چې کوم دې ذکر په قرآن کې کوي، واللیل اذا سجا، الله وی پیغمبره زرد چې تا به زه راضي کم تا به نه خفه کومه. موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت دیدار لذي راز لذي خبرې کوي. پیغمبر موسی علیه الصلاۃ والسلام مخکې روان دی، د قوم نه قوم ورپسې دی. الله ورته وی موسی قوم دې څه کو؟ موسی علیه الصلاۃ والسلام وی چې الله ما پسې را روان دی، خو تعدیم د دې د وجو چې تر ناراضي شي. او الله پیغمبر ته څه وی چې پیغمبر زه ته چې زه به تا راضي کما، زرد چې ته به راضي شي. پیغمبر د کافرو ته ډېر ولړزولې، ډېر زیات خفه کړلې، لیکن پیغمبره ته به انشاءالله ته به چرته نه خفه کېږي، زه به تا راضي کومه. زما محترم مسلمانانو، دین د پاره تکلیفونه پیغمبر تیر کړه، مشقتونه یې تیر کړه، خفګانونه یې تیر کړه، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا خپل رب ته دعا کوي چې پروردګاره، اے پروردګاره زما د امت معاف کا، زما د امت ته هدایت نصیب کا، زما د امت په صحیح لار باندې راولا.